وعلى سمعهم كذب تركيب جديدكم يودا ختم الله على قلوبهم لا يود الشيء ختم شهاب أو لا وعلى سمعهم معطوف عليه أو على أبصارهم في معطوف أو لا طول خبر مقدم شيء غشاوة مبتدا مؤخر شي یو جمله دا جوړېده پښتو کې وګونه د چا سره میلاو شي د ابصار په تخشیه کې شریک شي په پرده کې پوهېږي او د قلوب سره شریک نشي پوهېږي په ختم کې او په مهر څنګه چې زړونه مختوم دي نو دقه شان وګونه مختوم نه وګونه څه شو دا پرده والا شو مدد ویم ترکیب ته اشاره وکړه چې علی سمعهم دا ترکیب راجح دی دا عطف شي په چا باندې فعلا او ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم دا یو جمله شي او على ابصارهم غشاوة دا بل شي یو فعلیه راغله اول اسمیه راغله وایي اوس په دې ترکیب باندې درې دلیل پیش کی چې علی قلوبهم باندې عطف ته علی سمعهم او د چا سره ده مهر سره په قلوب کې شریک ته کویږي خبره د قلوب سره په مهر کې څه ده شریک دي او شاته د علی ابصارهم سره په اشاره کې څه ده شریک یو دلیل ذلك قوله تعالی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل آيات کې راځي وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة الله تعالی د په غوږ باندې مهر لګولې او د په زړه باندې هم څه لګولې دلته وګوره سمع او قلب دواړه د مهر لاندې او دواړه مختوم شو څه شو مختوم او وجعل على ابصارهم غشاوة او سترګې جدا پردې والا څه اول قرآن يفسر بعضه بعضا قرآن کریم بعض سکی تفسیر کوي صرف دومره خبره ده چې دلته علی قلوبهم مخکې ده او د سورې جاسیې په دغه آیات کریمه کې سمع سره د هغې وجه چې کوم دی نو ظاهره ده دلته د دې اصرار علی الکفر بیانېږي چې دوی په کفر باندې همیشه دي او د دې د ایمان نه قبلول بیانېږي او ایمان او کفر د دې ټول تعلق د قلب سره دی ها قلب ځکه او الته چون کې خبرې ټولې د سني واعظ نصيحت چې دې نصيحت نه قبلي واعظ نه قبلي د واعظ قبلول او د نه قبلول تعلق د سمع سره جی انت سمع لك کشات آیات کریمه اخر کې افلا تذکرون راغلي افلا ویګه به خبره باندې دا ټول خبرې په څه سره وخت سره نه انته د وخت تذکرہ ختم هو نه شو لګي دویم دلیل وللوفاق على الوقف عليه د ټول قرآن اتفاق ته چې غي وقف کړي د پسمعهم باندې ها چې د ټول اتفاق وقف راغلی په وعلى سمعهم باندې د پنیمه کې وقف نه کیږي دا وقف خو بیا وقفه ناقص کنه وایي چې په کلام غیر مفید سره وعلى سمعهم بیا وی وعلى سمعهم نشاط سره دی وقف ته پته لګیږي چې نه دا وقف ته دا د مخکې سره دی ولل وفاق على الوقف عليه د قراء اتفاق دی چې وقف بچا باندې على سمعهم تعالی کی چې دا د داخل شي د ختم لاندې هم دا ختمه د لاندې شي دریم ولانهما لم اشتركا ما ته ګورې زړه او وخت دواړه په ادراک کې شریک دي ها دې د هر جانب نه ادراک زړه هم د هر طرف نه ادراک یا وګم هر طرف نه شانم خلق خبره ورې دین هم اوري بری نه هر طرف نه اوري دا رنګ زړه ادراکم د هر جانب نه ویګه خبره ما ما ته ګورې چې ادراک یې څه شولو د هر جانب نه شو نو دغه ادراک چې کوم مانع دی چې دا ادراک ختم کی هغه داسې وکړ دی چې د هر طرف هغه ختم دی چې مهر د فعل به مکمل بند شو چې مکمل بند شو نه د بری نه ادراک کولای شي نه د خې طرف نه د مخې نه نه ده ونه شولای په خبره وایي
او د سترګو ادراک چې دی دا صرف مخامخ دی ها سترګې صرف مخې ته لیدل کېږي شاته لیدل نشي کولی نو د دې چې کوم مانع دی چې دا ادراک ختم کړي هغه داسې پکار دی چې صرف دا ختم کړي د دې لپاره بس غشاوه ده پرده مخې ته کوي بس مخې ته هېڅ هم نه شاته خلاصې هغه نه نه شولی لأنهما بلدا خبره چې قلب او سمع لم مشترکا چې کله دواړه شریکو فی الادراک په څه کې ادراک من جمیع جعل اگردو اللہ پاک ما هغه یمنعهما چې منکی دی دواړو لره زړه منکی او غوږم سکی او صنف منک ادا اگردولی شو من خاص فعلهما د دې د خاص او هغه څه شی دی الختمه هغه مهر دی الذي هغه یمنع من جمیع الجهات چې هغه د ټولو جهاتونو سکی راشه و ادراک الابصار د سترګو ادراک لما اختص بجهة المقابلة چې کله هغه خاص په جهت مقابله پورې مقابل امراضي مقابل امراضي پوه شو نه نو جعل المانع لها یا جعل المانع لها دا غیر لپاره مانع وګرځاو دا غیر فعلنا چې هغه څه ده هغه غشاوه المختصه بتلك الجهه مندرائي او د مرئي منځ کې فرق راوله نو بس ادراک ختم ادراک وکرر الجار او جار سکرلو لیکون دې لپاره چې شي دا تکرار د جار عدل ډېر دلالت کوونکی علی شدت ما ته ګورئ دا ختم لفظ چې دی نو دا بغیر د حرف جر نه هم متعدي دی ویږي ختمه هو ویلی کېږي نو ختمه متعدي شو هو ته بغیر واسطه او دویم دی په واسطې د علا سره هم متعدي کېږي ختمه علیه ونه شولی به خبره نو ما ته ګورئ په ختمهو کې ختم راغی خو نفس ختم راغی او چې علا ور سره راغی نو شدت الختم راغی شدت الختم سخت مهر لګول پوهېږئ به خبره نو ما ته ګورئ ختم الله علی قلوبهم کې علا سره ختمه متعدي شولو که نه نو اشاره شوله شدت الختم ته چې سم مهر یې یا وعلى سمعهم کې نوې ویلې داسې ویلې وې چې وسمعهم دا وسمعهم په قلوب باندې عطف دا هم د علا دلان دا هم دې هم په شدت الختم باندې څه کوو دلالت خو ډېر دلالت پرې نه کوو نو دا هغه عدلوالي دپاره بل علا نه پوهېږئ بل علا ختم الله على قلوبهم علا چراغ دا بشدت الختم دلالت خو صرف په قلوب کې دلالت ظاهر دی او په علا سمعهم کې شدت الختم راغی دلالت په وکړو ډېر دلالت ليكون أذل دې لپاره چې ډېر دلالت وکړي په شدت الختم او په الموضعين په دواړو بل دا چې و استقلال كل منهما بالحكم دي خبرې ته اشاره ده كوا على سمعهم نو ویلې و سمعهم ویلې نو چا به وی چې اصلا مهر په قلوب باندې دی او دا سمع ورسره تابع ده تابع ذکر کیږي نو چې دای وی وعلى سمعهم نو دا وعلى سمعهم څه مطلب دی چې دک ختم الله بدل بیا راوباسي ختم الله على قلوبهم ختم الله على سمعهم نه پوهېږئ به ها لکه ته وایې مررتو بزید وبعمر د دې څه مطلب شو مررتو بزید مررتو مررتو څو ځله راغی دلته ووایه چې ختم الله په څو ځله راغی اشاره شوله چې په هر یو مستقل سره راغلی مهر راغلی دی جی په هر یو تاسو پوه نه شولی اوس دا خبره کی چې وحد السمع حفیظ صاحب سمع سره واحد لاندې لیکلي ما انه مضاف الى الجمع مضاف
جمع. چې ډېر کسان ډېر وګړي چې یو وګړي ډېر وګړي ډېر سمع نه مراد دلته ډېر وګړي د ډېر وګړي لپاره ډېر وګړي دلته یو نه پوهېږم ذکر د واحد او مراد لري جمع موجود د دې نه چې مراد جمع ده نفر څه ذکر شوی واحد ذکر شوی بل شاته وګوره قلوب یو طرف ته قلوب جمع راغلی بل طرف ته ابصار دغه قرینینو ته چې وکتلی شي د هغې تقالم وعلى اسماعهم او اضافت الى ضمیر الجمع دا هم تقاضا کې چې څه دې راوړلی نه پوهېږم یو جواب کې چې للامن من النفس اته امن نشته د سنه دا امن د سنه د انتباه شته لاندې لیکلي فإنه لا يتوهم دا خیال څوک نشي کولی چې سمع واحده د چا ده د ډېرو کسانو هر چا ته پته ده چې ډېر کسان چې نو وګونه ډېر اگر چې موږ واحد ذکر کړی دی مراد ترې نه جمع ده خو څه التباس ملتباس نشتی ځکه هر چا ته څه ده پته ده چې ډېر کسان شو نو وګونه به هم ډېر ضرورت نشته جی تاسو په ونه شولای ها بل و اعتبار الاصل اصل کې کیسه کتلی اصل کې سمع مصدر ده سمع څه ده مصدر ده او قلب فکه مصدر نه ده لکه او ابصار جمع ده بصر ده بصر هم څه ده او سمع مصدر ده مصدر لا يسمى ولا ولإعتبار الاصل ها لا اعتبار الاصل فللامر بعد وجد امرنا او ده وجد اعتبار الاصل فانه مصدر في اصله والمصدر لا تجمع او مصادر سلك هو مفعول له يعلم مقرنه الرشيد او لال مستاسو محاشي یو بل نقطه لیکلې ده چې یو اپیس اختصار ته اشاره ده او بل تفنن ته اشاره ده ها څه ته یو د لفظ جمع راوړل قلوب جمع ورته واحد ورته بیا جمع راوړل جی او بل اختصار هم راغلی چې اسماء وایي نه اسماء نه سمع شو او بل پکې یو لطیفه اشاره شوله ها لطیفه چې پیسو د زړه مدرکات د زړه دا مختلفې نوع دي هر قسمه ادراک مدرکات دي مختلفې نوع سترګه مختلف قسم ادراک شین من وصول من يرس او صوت بس صرف یو आवाज ده د اشاره وکړم چې سمع مدرکات یو د نور مختلف جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال وين علم طول دي كده القرآن الكريم خذوا ضمن الأستاذ فهم كده قاصرة أو على تقدير مضاف إيه ده سيبوكو شي مضاف هذا مسألة جوهرة دي سيبشي وعلى حواس سمعهم على حواس سمعهم اوس په نور حقوقو کې د سمع معنا بدل ته اوس معنا مصدري په نسبت وقف ها جی حواس د چا باندې نه اوس په معنا مصدري اخلو ها اوس په معنا مصدري په حواس د اوریدو باندې یا ولني صورت کې باولني صورت کې وقف مراد ها جی یو امن من اللبس یو اعتبار اصل اصل تکتلی چې اصل کې مصدر اوس په مصدر نه ده او په دې درې مواجه کې و اوس د سمع معنا مصدري وعلى حواس سمعهم او مهر الله پاک والے نه دا اوریدو په حواس د وخت په حواس نو د وخت حواس نه اوریدو د سره حواس لاندې راکې اشاره کوي په يكون السمع بمعنى مصدر وعلى الوجهين الأولين كان بمعنى القوة أو العز لكن المراد قوته
او يدري خود اندام تاسو پوه شئ او ابصار جمع ده بصر ولا ادراك العين ستوي إدراك العين. ادراك العين تستر وقد يطلق مجازا على القوة الباصرة وكلك الإطلاق تنظر مجازا على القوة باصرة. وكلك الإطلاق عضوا لدري معنى شريك البصر إذا البصر معنى ليدل لا يوم البصر معنى قوة ليدل أو نحن قوة ليدل خذ إذا استرها لا أنظام وكذا سمعه تدري إطلاق سمعه إدراكه بالأذن إدراكه أو قوة سامعة أو أندام जी ولعل المراد بهما في الآية شاید مراد کو سمع بدي سمع وبصر في آيات كلمات أندام لعل كده تيجي لا أدب تيجي کی تفسیر دے گا اور چونکہ غیر معصور دے غیر منقول دے ذکر لعل کی نو شاید چې مراد په سمع او په بصر سره په آیات کریمه کې اندام شي لأنه أشد مناسبة للختم ذکر مهر سره او د دې پردې سره مناسب هم با اندامونه چې اندامونه ولسی تاسو په نه شوئ ها